الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हम आज यहाँ موږ نن دلته جلسې کې شاملېدو لپاره راغونډ شوي یو، لکه څنګه چې هر احمدي خبر دی چې زموږ دلته جلسې لپاره راغونډېدل څه قسمه دنیاوي هاوهو شور شر یا څه دنیاوي مقصد لپاره نه دی، بلکې دا دې لپاره دی چې دلته پروګرامونو کې شامل شو او په یو روحاني ماحول کې خپل روحانیت زیات کو، خپل علمي استعداد له وده ورکو، خپل اعتقادي حالت بهتره کو، خپل عملي حالتونو کې بهتري پیدا کو، د خدای پاک تقوا خپله کو او د خدای پاک حقونه او د هغه د بندګانو حقونه پوره کو. یو غیر حمدي خو شاید چې دا ویلی شي چې موږ د دغې خبرې ادراک نه لرو چې د خدای پاک حقونه څه دي او د هغه د بندګانو حقونه څه دي، خو یو احمدي دا نشي ویلی. د هغه مخې ته خو بار بار دا خبرې بیانېږي. په موږ د حضرت مسیح موعود علیه السلام دا یو ډېر لوی احسان دی چې هغوی موږ له د دغو خبرو دومره لویه ذخیره راکړې ده چې نه ختمېدونکې ده. ځینې وخت انسان دا ګڼي چې یوه خبره مې مخکې اورېدلې ده یا لوستې مې ده، خو چې هغه خبره دوباره واوري، یو ځلې بیا واوري یا ولولي، نو څه نه څه نوې نکته یا یو نوی اړخ د هغې خبرې د هغه مخې ته راشي. او بیا یو احمدي لپاره چې په بیت کې شاملېږي، هغه لپاره
د بیعت په شرطونو کې حضرت مسیح موعود علیه السلام د دغو حقونو او زموږ د فرایضو په اختصار بیان فرمایلی دی. نو خپل دا مقصد موږ ته تل وړاندې ساتل پکار دی چې په دغې جلسې کې زموږ د شاملېدو مقصد څه دی. دا وخت به زه د حضرت مسیح موعود علیه السلام ځینې حوالې وړاندې کوم. هغوی د دغې خبرې په بیان کې چې د عقایدو اثر په اعمالو هم دی فرمایي چې د اسلام دوه برخې دي. یو خدا چې خدای سره دی هیڅوک هم بل شریک جوړ نه کړی شي او د هغه د احسانونو په بدل کې د هغه د پوره اطاعت وکړی شي. د خدای په شان محسن او مربي نه چې څوک مخ اړوي هغه شیطان دی. دومره لوی احسانونه دي د خدای پاک چې څوک چې د خدای په خبره نه مني او د هغه پوره اطاعت نه کوي نو فرمایي چې بیا هغه د خدای پاک اطاعت کوونکی نه دی، هغه د رحمان بنده نشي کېدی، هغه بیا شیطان وي. فرمایي چې دویمه برخه دا ده چې د مخلوق حقونه دې وپېژني او څنګه چې د هغې د پوره کولو حق دی هغه دې پوره کړي. فرمایي چې کومو کامونو لوی لوی ګناهونه لکه زنا، غلا، غیبت، دروغ وغیره خپل کړل نو آخر بیا هغه تباه شو، ووژلی شو. او ځینې قومونه صرف په یو ګناه په ارتکاب وژل شوي دي، تباه کړای شوي دي. خو چونکې دا امت مرحومه دی، مسلمانان چې کوم دي په هغوی باندې د خدای پاک خاص نظر دی نو ځکه خدای پاک دوی نه تباه کوي. یعنې یوه ګناه داسې نه ده، یو معصیت داسې نه دی چې دوی نه کوي. کومه ګناه ده چې مسلمانانو کې نن سبا نشته. هغوی فرمایي چې دوی ټول ګناهونه کوي، دوی ټول دا کارونه کوي لګیا دي. فرمایي چې هر چا خپل بیل بیل معبود جوړ کړی دی، یو معبود نه دی. په دنیا کې ګیر شوي دي او دنیا خپل معبود کړی ده. دنیاداران خپل معبود جوړ کړی دي. فرمایي خبره دا ده چې عقیدې ښې وي نو بیا د انسان نه عملونه هم ښه کېږي. که عقیده بهتره وي، ښه وي او په هغې یقین وي د انسان او بیا د هغې عقیدې په وجه که نیک نیتي وي نو بیا عملونه به هم ترې ښه کېږي. فرمایي چې کوم انسان چې رښتونی او بې نقصه عقیده خپلوي او خدای پاک سره څوک نه شریکوي نو هغه نه بیا په خپله ښه عمل کېږي. او همدا سبب دی چې کله مسلمانانو رښتونې عقیدې پرېښودې نو آخر هغوی دجال وغیره خپل خدایان کړل، هغوی خدایان منل شروع کړل. حضور فرمایي چې اوس هم په دنیا کې ګورو چې لوی لوی حکومتونه هم دنیاوي طاقتونه لکه د خدایانو مني، لکه د خدایانو یې منل شروع کړي دي، د هغوی غېږې ته پرېوځي لګیا دي او دا نن سبا هر ځای کې موږ ته ښکاري. نو د افرادو نه واخله تر حکومتونو پورې د مسلمانانو حکومتونو هم دا حال دی، ځکه چې په دجال کې دوی ټول د صفات چې کوم دي د خدای هغه تسلیموي. نو چې ټول خدایي صفات پکې مني نو چې بیا ورته څوک خدای وایي نو په هغې کې د هغه بیا پکې څه قصور دی. فرمایي تاسو خو په خپله د خدای کار دجال له ورکوئ. پروردګار غواړي چې څنګه چې عقاید سم وي هماغه شان دی صالح اعمال هم د ستاسو سم وي، هېڅ قسمه فساد د پکې پاتې نه شي. نو ځکه په صراط مستقیم باندې کېدل ضروري دی. فرمایي چې خدای پاک ما ته بار بار دا ویلي دی چې الخیر کله فی القرآن. فرمایي چې دا
د هغه تعلیم دی چې خدای واحد ولا شریک دی، چې قرآن ویلي دی هغه بالکل رښتیا دی. ټولې ښې خبرې په قرآن کې لټوئ او د خدای پاک د عبادت د خدای پاک عبادت کوئ او د هغه حق پوره کوئ، او چې کوم د بندګانو حقونه دي هغه هم پوره کوئ. نو خدای پاک وحده لا شریک ګڼل، د هغه پوره اطاعت کول، د هغه حق پوره کول، دا بیا د دغه خبرې غوښتنه کوي چې د هغه د عبادت حق دې هم پوره کړی شي. نو د دغه خبرې په بیان کې فرمایي هغوی چې دغه سلسلې د قیام مقصد همدا دی چې د خدای پاک معرفت ترلاسه شي. موږ ولې احمدیان شوي یو؟ څه مقصد و د هغوی حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت د راتلو؟ ولې هغوی دا سلسله قایمه کړې وه؟ دې لپاره چې د خدای پاک معرفت ترلاسه شي او د دعا او د عبادت د حقیقت نه مو خبر شو. هغوی فرمایي لکه څنګه چې یو داسې تن چې صرف دعا کوي او تدبیر نه کوي هغه خطاکار دی، هماغه شان بل تن چې صرف تدبیر کافي ګڼي هغه ملحد دی. یو تن دعا کوي او کوشش نه کوي، تدبیر نه کوي، د تدبیر حکم هم خدای پاک ورکړی دی، نو هغه هم غلطي کوي، خطاکار دی. همدغه شان هغه تن چې تدبیر کوي او دعا نه کوي هغه ملحد دی. خو تدبیر او دعا دواړه یو ځای کول دا اسلام وي. د اسلام تعلیم څه دی؟ دا چې تدبیر هم کوئ او کوشش هم کوئ سره د خپلو ټولو صلاحیتونو او خپل ټول استعدادونو سره په خپل پوره طاقت تاسو چې کوم دنیاوي کوشش کولی شئ کوئ، همدغه شان بیا دعا هم کوئ، د خدای پاک مخې ته زاري کوئ، ډېره دعا کوئ. اصل نتیجه د دغه تدبیر و خدای پاک پیدا کوي. او که داسې څیزونه شته نو بیا هغوی فرمایي چې دا اسلام دی. فرمایي چې دې لپاره ما دا ویلي دي چې د ګناه او د غفلت نه بچ کېدو لپاره داسې دومره قدر تدبیر کوي چې کوم د تدبیر حق دی، او دومره دعا کوي لکه څنګه چې د دعا حق دی. دې لپاره د قرآن چې کوم لومبۍ سورت د سوره فاتحه په هغې کې دغه دواړه خبرې د نظر باندې ساتلی شوي دي. فرمایلي دي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد همدغه اصل تدبیر ښیي او مقدم دا ساتلی دی چې دې لپاره چې مخکې د انسان د اسبابو رعایت وکړي او د تدبیر حق دې پوره کړي، خو ورسره دې د دعا چې کوم اړخ دی هغه دې نه پرېږدي، بلکې تدبیر سره دې دا هم د نظر باندې ساتي. فرمایي چې کله یو مؤمن ایاک نعبد وایي چې موږ هم ستا عبادت کوو، نو ورسره د هغه په زړه کې دا خیال هم تېرېږي چې زه څه څیز یم چې د خدای پاک عبادت وکړم، تر څو چې د هغه فضل او د هغه کرمونه شي. د ځینو خلکو ډېر لوی ګمان وي په ځان باندې، ډېر خپل خیال کې په ځان ډېر فخر کوي چې موږ ډېر عبادت ګزاره یو، ډېر لمونځونه کوو، خو دا هم د خدای پاک فضل دی. یو حقیقي مؤمن خو دا سوچ کوي چې د عبادت توفیق ورکول هم د خدای پاک فضل وي، نو ځکه ورسره هغه فوراً دا هم وایي چې ایاک نستعین، چې مدد هم موږ هم تا نه غواړو. دا یوه نازکه مسله ده چې د اسلام نه بغیر بل یو مذهب هم پرې نه دی پوه شوی، هم اسلام په دې پوه شوی دی. هغوی فرمایي چې د اسلام لپاره ضروري امر دی چې په دې کې چې څوک داخلیږي هغه د دا اصل ښه مضبوط ونیسي، تدبیر دې هم کوي او د مشکلاتو لپاره د دعا هم کوي او په نورو دې دعا کوي. او که په دغو دواړو دواړه په ټول کې یو شان نه پکار دي. که یو دروند دی یو سپک نو کار بیا نه کېږي، نو ځکه هر مؤمن لپاره ضروري دی چې هغه دې په دې عمل وکړي. خو فرمایي چې په دې زمانې کې زه ګورم چې د خلکو حالت دا چې هغوی تدبیرونه خو کوي خو د دعا نه غفلت کېږي، بلکې اسباب پرستي دومره زیاته شوې ده چې د دنیا تدبیرونه خدایان شوي دي، خدایان جوړ کړی شوي دي، او دعا پورې خلک خاندي او دا یو فضول شی ګرځولی کېږي. دا ټوله سر د یورپ د تقلید په وجه دی او دا خطرناک زهر چې په دنیا کې خورېږي لګیا دی. اوس دلته په یورپ کې په خدای پاک باندې ایمان حضور فرمایي چې تر ډېره حده کمیږي لګیا دی، د خدای منکران ډېر زیاتېږي لګیا دي په شمېر کې،
او مسلمانان دا ګڼي چې شاید چې د دوی د ترقۍ راز هم په دې کې دی خو د انجام به ښه نه وي. هغوی فرمایي چې دا یو خطرناک زهر دی چې په دنیا کې خورېږي لګیا دی او خدای پاک دا غواړي چې دا زهر لرې کړي. نو ځکه دا سلسله هغه قایمه کړې ده او چې کوم احمدیان دي هغوی به د دنیا اثر نه اخلي، د دنیادارۍ اثر به نه اخلي، د هغو خلکو اثر به نه اخلي چې په خدای باندې یقین نه لري، بلکې هغوی به د خدای پاک د وجود نه دوی خبرئ او د حقیقي اسلام باره کې به هغوی ته وایي. دا د هر احمدي کار دی. فرمایي دې لپاره چې دنیا ته د خدای پاک معرفت ترلاسه شي او د دعا د حقیقت او د دې د اثر نه هغوی خبر شي. خلک دا ګڼي چې د دنیا هیڅ حقیقت نشته. د یو احمدي ایمان داسې پکار دی چې وي چې یو خو هغه ته د دعا په قبولیت یقین وي نو ورسره ورته بیا د دعا د قبولیت تجربې هم پکار ده چې هغه لري. نو دا د هغه حالت چې یو احمدي ته پیدا کول پکار دی. دا حالت به وي او چې کله دا حالت وي نو بیا اعتقادي مضبوطي هم پیدا کېږي. انسان به د عارضي خدایانو پسې نه ځي بلکې حقیقي معبود به پیژني او صرف به د هغه مخې ته ټیټېږي. او همدغه د حقیقي معبود پیژندنه او د هغه د عبادت د معراج اسلوب موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه کتاب کې چې کوم په هغوی باندې نازل شوی و د خپل د عمل په ذریعه ښودلی دی. او د دعا معرفت او حقیقت تر هغې نشي ظاهرېدی تر څو چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پوخ تعلق پیدا نه کړو. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام د دغه سلسلې قیام او د خپل د بعثت بیان کې فرمایي یو ځای کې دا هم فرمایلی دي هغوی چې که زموږ جومات کې څوک دې نه خبر نه دی نو هغه د خبر شي. که څوک خبر که چاته معلومه نه ده نو پکار ده چې هغه د معلومه شي چې د دغه سلسلې قایمولو کې د خدای په غرض څه دی او زموږ جومات ته څه کول پکار دی. او دا هم غلطي ده که څوک دې همدومره ګڼي چې په رسمي طور په بیت داخلېدل به هغه له خلاصې ورکړي، هغه ته به نجات ترلاسه شي. نو ځکه ضرورت پېښ شوی دی چې زه اصل غرض وښیم چې خدای پاک څه غواړي. صرف په بیعت کولو نجات نشي ترلاسه کېدی. هغوی فرمایي چې زه تاسو ته وایم چې خدای پاک غواړي څه. فرمایي چې ټول خلک دا یاد تاسو ټول خلک یاد لرئ چې په رسمي طور په بیعت کې داخلېدل یا ما امام ګڼل په دغه دومره خبره نجات لپاره کافي نه ده ځکه چې خدای پاک زړونو ته ګوري هغه زباني خبرو ته نه ګوري. فرمایي د نجات لپاره لکه څنګه چې خدای پاک بار بار فرمایلی دي هماغه ضروري دي. هغه دا چې ټولو کې لومبی خبره ده چې په رښتوني زړه د خدای پاک وحده لا شریک وګڼي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د رښتوني نبي وګڼي، یقین دې لري چې هغه رښتوني نبي دی او قرآن شریف د خدای پاک کتاب وګڼي. هغه داسې کتاب دی چې تر قیامته به اوس بل یو کتاب هم یا شریعت به نه راځي. یعنې قرآن شریف نه پس اوس بل یو کتاب یا شریعت هم د شریعت ضرورت نشته. ګورئ ښه یاد لرئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیا دی. خاتم الانبیا دی یعنې زموږ د نبي علیه السلام نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه بس بل یو نوی شریعت او نوی کتاب به نه راځي او نه به نوی احکام راځي. عمده کتاب دی، عمده احکامات به وي. او چې کوم الفاظ فرمایي چې کوم زما د کتابونو کې چې کوم الفاظ د نبي رسول زما باره کې راغلي دي نو هغې نه زما منشا دا نه چې زه څه نوی شریعت یا نوی احکام دې وښودلی شي بلکې منشا دا ده چې خدای پاک چې کله د حقیقي ضرورت په وخت څوک مامور کړي نو مطلب یې دی چې د مکالمات الهیه شرف هغه له ورکړي او د غیب خبرې هغه له ورکوي. نو ځکه په هغه باندې د نبي هغه ته د نبي لفظ ویلی کېږي او هغه مامور د نبي خطاب بیا مومي. معنی دا نه وي چې هغه به څه نوی شریعت راوړي یا نعوذ بالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت به منسوخ وي بلکې هغه ته چې څه ترلاسه کېږي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رښتونې او په کامله اتباع ورته ترلاسه کېږي او دې نه بغیر هغه نشي ملاویدی. او دا ضروري ده چې کله په دنیا کې ګناهونه ډېر زیات کېږي او د دنیا خلک د ایمان حقیقت باندې نه پوهېږي او هغوی سره صرف هډوکي او پوست پاتې شي او مغز پاتې نه شي او د ایمان قوت کمزوري شي او د شیطان تسلط او غلبه زیاته شي
او د ایمان ذوق او خوږوالی پاتې نشي، نو په داسې وختونو کې د خدای پاک عادت هم داسې روان دی چې خدای پاک خپل یو کامل بنده چې د خدای پاک په رښتوني اطاعت کې فنا وي او محو شوي وي، هغه له هغه د خپل د مکالمې شرف وبخي او راویلېږي. نو اوس دا وخت هغه زه مامور کړی را لېږلی یم. هغوی فرمایي چې دا وخت هغه زه مامور کړی را لېږلی یم ځکه چې همدغه زمانه ده چې پکې د خدای پاک مینه بالکل ختمه شوې ده. او په عام نظر دا کتلی کېږي چې خلک د لا اله الا الله هم قایل دي او په خوله خو د پیغمبر علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصدیق هم کوي او په ظاهره مونځونه هم کوي، روژې هم نیسي، خو اصل خبره دا چې روحانیت بیخي نه دی پاتې. او بل خوا د دغو صالح اعمالو خلاف کار کول ګواهي ورکوي چې دوی د صالح عمل په رنګ کې دا نه دي شوي. کم اعمال چې کېږي هغه د صالح اعمالو خلاف دي. د مسلمانانو اکثر هم دا اوس حالت ښکاري. فرمایي چې د رسم او د عادت په طور دا کارونه کېږي. ځینې کارونه که دوی کوي هم نو صرف د رسم په طور یې کوي او دا عادت یې جوړ شوي نو ځکه کوي. د دې روح او د حقیقت ته دوی خبر نه وي ځکه په دې کې د اخلاص او د روحانیت هېڅ رنګ پکې نه وي. څه وجه کېدای شي چې په دغو اعمالو سره دغه صالح اعمالو سره برکتونه او انوار نه وي. که صالح عمل کوي او په دغه حقیقت پوهېږي، د دې په حقیقت پوهېږي چې د خدای راضي کولو لپاره دا کېږي، نو ورسره سره نتیجې بیا د دې په کار دي، د دې برکتونه په کار دي. فرمایي چې دا ښه یاد لري چې تر څو چې په رښتوني زړه او په روحانیت دا عمل نه وي نو هېڅ فایده به ورنه کړي، دا عمل به په کار نه شي. صالح عمل هم هغه وخت صالح عمل بللی کېږي تر څو چې پکې هېڅ قسمه فساد نه وي. صلاح چې د فساد ضد دی، نو صالح هغه دی چې د فساد نه مبرا وي، منزه وي. چې چا په منځونو کې فساد دی او نفساني غرضونه پکې پټ دي، د هغوی منځونه د خدای پاک لپاره بیخي نه دي او هغه د ځمکې نه یو لشت هم بره نه ځي ځکه چې هغې کې د اخلاص روح نشته، هغه د روحانیت نه خالي دي. ډېر خلک داسې دي چې دا اعتراض کوي چې دغه سلسلې ضرورت څه دی، نوې سلسله قایمه کړه مسیح موعود علیه السلام چې راغله نو څه ضرورت و. نو فرمایي چې کم خلک چې دا وایي چې یا موږ مونځ نه کوو، روژې نه نیسو، نو فرمایي چې هغوی په دغه شان هغوی دوکه ورکوي. هېڅ تعجب پکې نشته چې کم ځینې خلک ناواقفه وي، هغوی چې داسې خبرې واوري نو دوکه وکړي او هغوی سره به یو ځای شي او دا وایي چې په داسې حال کې چې موږ مونځونه هم کوو، روژې هم نیسو او وظیفې هم کوو، اوراد هم کوو، نو بیا دا څه دا نوې جومات ته چې پیدا کړو نو یو پهلات یې خور کړو ممکن. نو فرمایي چې یاد لري چې داسې خبرې د کمعقلۍ او د معرفت د نه کېدو نتیجې وي. دا زما خپل کار نه دی، که دا پهلات خور شوی دی نو دا خدای پاک خور کړی دی، ما جومات نه دی قایم کړی. هغوی فرمایي چې جومات ما خو نه دی قایم کړی، دا خو خدای پاک ما ته ویلي وو چې جومات قایم کړه او هغه دا جومات جوړ کړی دی. که تاسو دې ته پهلات خورول وایي نو دا خو بیا الزام په خدای راځي، په ما نه. فرمایي چې چا چې هغه دغه سلسله قایمه کړې ده هغه خدای پاک دی، هغه نه دا تپوس وکړي چې ولې جوړ کړی دا جومات. فرمایي چې دا ایمانی حالت چې کمزورې ده نو هلته ډېر رسېدلی دی چې دا وخت بالکل معدومه شوی دی او خدای پاک دا غواړي چې د حقیقي ایمان روح دې په دوی کې وپکي چې کم د دغه سلسلې په ذریعه هغه غوښتي دي. نو په داسې حال کې د دغو خلکو دا اعتراض بېځایه او بېهوده دی. نو یاد لرئ چې داسې وسوسه بیخي د چا زړه ته نه ده راتلل پکار، او که د پوره غور او د فکر نه کار واخیستی شي نو دا وسوسه اډو راتلی نه شي. د غور نه کولو په وجه دا وسوسه پیدا کېږي. څوک چې په ظاهري حالت نظر وکړي او دا ووایي چې نوره مسلمانان شته نو دغه قسمه په وسوسو انسان بیا زر تباه شي. فرمایي چې ما ځینې خطونه دغه قسمه لیدلي دي د خلکو، هغوی له خطونه به راتله د بیعت نه پس هم د ځینو خلکو وایي چې په ظاهره به دا خلک زموږ په سلسله کې دي او دا وایي چې موږ ته چې کله دا ویلی شو چې نور مسلمانان هم په ظاهره مونځونه کوي، کلمه وایي، روژې نیسي او نیک کارونه کوي
او نیکان ښکاري نو بیا د دغه نوې سلسلې څه اجر دی. فرمایي چې دا خلک باوجود له دې چې زما په بیت کې داخل دي داسې وسوسې او اعتراضونه چې ووري نو لیکي چې موږ له د دې جواب رانغلو. نو داسې خطونه چې زه ولولم نو په داسې خلکو ماته افسوس کېږي او رحم راځي چې هغوی زما په اصل غرض او په منشا نه دي پوه شوي. هغوی صرف ګوري چې په رسمي طور دا خلک زموږ په شان د اسلام شاعر پوره کوي او خدای پاک فرایض پوره کوي، حالانکې د حقیقت روح په هغوی کې نه وي. نو ځکه دا خبرې او د دوی د دا خبرې او وسوسې لکه د جادو کار کوي او داسې وخت هغوی دا سوچ نه کوي چې موږ حقیقي امن پیدا کول غواړو چې انسان د ګناه د مرګ نه بچ کړي او د دغه رسمونو او د عادتونو باندې روان خلک چې کوم دي هغوی دا خبرې د هغوی نه لري، د هغوی نظر په ظاهر باندې وي، په حقیقت د هغوی نظر نه وي، ځکه د هغوی په لاس کې صرف پوستکي وي، مغز نه وي. نو چې د مسیح موعود علیه السلام د بعثت مقصد د خدای پاک سره حقیقي تعلق پیدا کول دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عظمت پیژندنه کول دی، د قرآن حکومت په ځان باندې لاګو کول دي. نو موږ چې د هغوی منونکي یو، موږ د خپل اعتقادي او د عملي حالتونو اصلاح هم د دې مطابق بیا کول پکار ده او صرف په ظاهري طور دا مه ګورئ چې که موږ دا ګڼو چې موږ هم د نورو مسلمانانو په شان چې نور مسلمانان هم زموږ په شان دي، مونځونه کوي، روژې نیسي، او هېڅ فرق نشته. که څه فرق نه ښکاري نو موږ ته فکر کول پکار دی. دا فرق پکار دی چې وي او زموږ په عبادتونو کې او زموږ په درود کې او زموږ په اذکارو کې او زموږ په خدمت خلق کې یوه دلي جذبه او روح پکار دی چې وي چې کومه نورو کې نه ښکاري. بیا موږ ته دا هم کتل پکار به وي چې آیا زموږ بیت دا حقیقي رنګ لري یا نه، موږ صرف زباني خبرې کوو یا زموږ عبادتونو کې موږ خدای پاک وحده لا شریک ګڼو یا نه، هم د هغه لپاره دي او که نه. ډېر داسې چې 5 وخته مونځ هم کوي او صرف دا وایي خو د روح نه هغوی نه کوي مونځونه. ډېر احمدیان داسې هم دي چې 5 وخته مونځونه هم نه کوي او چې ما سره ملاویږي نو ما ته هم وایي چې دعا کوئ چې موږ د مونځونه کوو، حالانکې دا خو یو بنیادي څیز دی چې د هر احمدي فرض دی، د هر مؤمن فرض دی، د هر مسلمان فرض دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام بیت ته راتلو نه پس خو د زړه په شوق او په ذوق پکار دی چې مونځونه کېږي، دا نه چې مونځونه پوره نه کوي او بیا مخکې نه دا وایي چې دعا کوي چې موږ د مونځونه وکړو. چې په خپله دا احساس لرئ چې مونځونه نه کړو نو بیا څه تدبیر به کول پکار وي، څه کوشش به کول پکار وي. په خپله کوشش او دعا ولې نه کوئ؟ یا که نعبدو یا که نستعین چې وایي نو صرف په خوله ویلو په ځای دا الفاظ د زړه د ژورتیا نه پکار چې تاسو یې وایي او په دې باندې عمل ولې نه کوئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رښتونی نبي منلی د تاسو نو بیا د هغوی هر عمل بیا موږ لپاره اسوه حسنه دی. عبادتونو سره د هغوی اعلی اخلاق موږ لپاره یوه نمونه دی. معاشرتي تعلقات دي، د کورني تعلقات دي، ښځو سره د اعلی اخلاق نمونه هغوی وړاندې کړې ده موږ لپاره. خو ډېر خلک داسې دي چې کورونو کې فساد پیدا کوي، د هغوی د جذباتو خیال ساتل هغوی موږ ته ښودلي دي. ماشومانو سره په مینه رویه د مینې رویه هغوی موږ ته ښودلې ده. د نورو د عمومي جذباتو خیال ساتل رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلي دي. د جنګ جګړو نه بچ کېدل هغوی موږ ته د دې تلقین فرمایلی دی، موږ ته یې ښودلی دی او په خپل عمل یې موږ ته ښودلی دی. امانت کې خیانت نه کول د دې خو سخت تلقین اسلام کې راغلی دی، اسلام تعلیم هم دی دا هغوی کړي دي او موږ ته یې ښودلی دی چې څنګه هم حالات وي. عاجزي او انکساري ښودل، د صداقت اعلی ترین معیارونه قایمول او بل کم داسې خلق دی چې د هغې معراج موږ ته په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نه ښکاري. که موږ په حقیقت کې هغوی رښتونی نبي منو او حضرت مسیح موعود علیه السلام د هغوی په غلامۍ کې رالېږلی شوی د زمانې امام منو، بیا خپل عملونه به هم او خپل عبادتونه د عبادتونو معیارونه به هم موږ ته اوچتول پکار وي. د قرآن احکامات
ته به ګورو د هغه د اوامرو د نواهي به مونږ ګورو جاج به اخلو چې کمې نیکې خبرې دي چې مونږ یې کوو کمې خبرې داسې دي ښې چې مونږ یې نه کوو لګیا یو کمې بدې خبرې مونږ پرېږدو لګیا یو کم نه پرېږدو لګیا یو حضرت مسیح موعود علیه السلام مقام او دعوه په صحیح رنګ کې د پېژندو ضرورت دی نو دا زمانه چې دنیا د خدای پاک نه لرې بوتلې ده او د ترقۍ په نامه هره راتلونکې ورځ د خدای پاک نه دنیا د لرې بوتلو لپاره یو نوی کوشش کوي نو په داسې وخت کې دا د احمدیانو کار دی دا هم د یو احمدي کار دی چې هغه به خدای پاک سره تعلق او د خدای پاک د معرفت د ترلاسه کولو کوشش کوي او هره ورځ چې راخیږي نو په دغه معرفت کې پکار چې هغه د ترقۍ کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عشق او د محبت دعوه صرف زبانی نه ده پکار د دې صرف ناری نه دی لګول پکار بلکې د دې عشق او د محبت اظهار د هغوی چې کومه اسوه حسنه ده د هغې په خپلولو کول پکار دی دا نه چې نارې خو د هغوی د نامې ولګولې شوې او د هغې نه پس ظلم هم د هغوی په نامه روان دی نن سبا د مسلمانانو همدا حالت دی اوس موږ دا ګورو چې ډېر تنظیمونه جوړ شوي دي حکومتونه هم او تنظیمونه هم د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نامه ظلمونه کوي هغه رحمت للعالمین چې د ټولې زمانې لپاره د رحمت په تور راغلی و هغه دوی په خپلو عملونو د ظلم نشانه جوړ کړي دي حالانکه د دوی کوششونه کامیابېدی نشي نو دې لپاره په دې زمانه کې حضرت مسیح موعود علیه السلام راغلی و عمده کوشش مونږ کولی کېږو چې د اسلام حقیقي تصویر دنیا ته وړاندې کړو نو دا حقیقي تصویر وړاندې کولو لپاره مونږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر اوسو د خپلولو کوشش کول پکار دی د قرآن حکومت په ځان باندې لاګو کولو کوشش کول پکار دی او هر وخت دغه کوشش پکار دی چې زموږ هر عمل د اعمال صالحه عمل وي داسې عمل دی چې په صالح اعمالو کې دی شمیرل کېږي موږ ته دا کوشش کول پکار دی هر لحظه هر ورځ پکار دی چې زموږ دا کوشش وي چې موږ به د شیطان نه لرې کېږو او رحمان ته به جوختېږو ګینې نو څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دي چې غیر احمدیان مونځونه کوي خو اکثر د هغوی مونځونه هم په ځمکه پاتې شي هغوی ته عرش نه رسي د عرش خدای ته د دغو مونځونو اړو څه حاجت نشته ځکه چې په دغه مونځونو سره هغه هېڅ غرض نه لري ځکه چې په دې کې اخلاص نشته په دې کې د دنیا ملونی ده دنیا پکې ګډه ده نو داسې مونځونه دي چې د هلاکت سبب دی نو د حضرت مسیح موعود علیه السلام دا ارشاد دا تنبیه پکار ده چې موږ په سوچ او په فکر مجبوره کې د سوچ او د فکر طرف ته زموږ پام وګرځئ او د هغوی د بیعت په حقیقت د موږ پوه شو حقیقي مونځ څه دی د دې وضاحت هغوی فرمایي چې مونځ هغه وخت حقیقي مونځ بلل کېږي چې کله خدای پاک سره یو رښتونی او پاک تعلق وي او د خدای پاک رضا او په اطاعت کې تر دې حده فنا وي انسان او تر دې دین په دنیا باندې مقدم لري چې د خدای پاک په لاره کې د ژوند قربانولو او تر مرګه د هغه تیار وي چې کله دا حالت په انسان کې پیدا شي نو هغه وخت به دا ویل کېږي چې د هغه مونځ دی خو تر څو چې دا حقیقت انسان کې پیدا نشي نو رښتونی اخلاص او د وفادارۍ نمونه هغه نه ښیي نو تر هغه بیا د هغه مونځونه او نور عملونه هم بې اثره دي تر څو چې دا حقیقت انسان کې پیدا نشي او د رښتونی اخلاص او د وفادارۍ نمونه ونه ښیي نو تر هغې د هغه مونځونه او نور عملونه بې اثره دي فرمایي چې ډېر مخلوق داسې دي چې خلک هغوی مؤمنان او راسبازه ګڼي خو په اسمان د هغې نامه په کافرانو کې لیکلی شوي وي نو ځکه حقیقي مؤمن او رازباز هم هغه دی چې نامه په اسمان باندې مؤمن وي د دنیا په نظر کې که هغه کافر هم وي نو بیا هم حضور فرمایي چې اوس دنیا موږ ته کافران وایي خو موږ د دې
ذره پروا نه کوو که زمونږ عملونه نیک دي که مونږ خدای پاک سره تعلق لرو نو بیا خدای پاک مونږ ته مؤمن وي فرمایي چې حقیقت کې دا یوه ډېره ګرانه لار ده چې انسان رښتونی ایمان دې راوړي او خدای پاک سره د کامل اخلاص او د وفادارۍ نمونه وښیي چې انسان کله رښتونی ایمان راوړي نو د هغه ډېر نشانونه بیا وي قرآن د رښتونی مؤمنانو چې کوم علامات بیان کړي دي هغه په هغه کې بیا وي او په دغه علامتونو کې یو لوی علامت چې د حقیقي ایمان دی هغه همدا دی چې کله انسان د دنیا د خپو د لاندې کې او هغه نه داسې لرې شي لکه څنګه چې یو مرد د خپل پوټکي نه بهر راشي نو بیا دنیا پاتې نشي او بیا د هغه اصل مقصد دا وي چې خدای پاک راضي کړم نو دنیا خو ورته بیا ورسره ملاوه شي نو فرمایي چې دغه شان چې کله انسان د نفسانیت د پوټکي نه بهر راشي نو هغه بیا مؤمن وي او د کامل ایمان آثار په هغه کې موجود وي فرمایي چې خدای پاک فرمایي چې ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون یعنی بېشکه خدای پاک هغو خلکو سره وي چې تقوا خپلوي او د تقوا نه بیا وړاندې کار کوي یعنی محسنان وي بیا فرمایي چې حقیقي نیکي څه ده نو د تقوا معنی دي دا وي چې د بدۍ چې کومې دقیقې لارې دي هغې نه دې پرهیز وکړی شي خو یاد لرئ چې نیکي صرف دومره نه ده چې یو تن دا و چې زه نیک یم ځکه چې ما د چا مال نه دی وهلی نقبزني مې نه ده کړې غلا مې نه ده کړې بدنظري مې نه ده کړې او زنا نه کوم نو فرمایي چې داسې نیکي د عارف مخې ته معرفت چې څوک لري د هغه مخې ته دا د خندا قابله وي ځکه چې که هغه د دغو بدو کارونو ارتکاب وکړي او که غلا او ډاکه واچوي نو د هغې به ورته سزا میلاویږي نو داسې نیکي نه ده چې د عارف په نظر کې دا د قدر وړه وي بلکې اصلي او حقیقي نیکي دا ده چې هغه د انسانانو خدمت وکړي اصل نیکي دا ده چې د خدای پاک په لاره کې د کامل صدق او وفاداري وښیي او د هغه په لاره کې د ژوند قرباني ورکولو ته دې هم تیار وي نو ځکه دلته فرمایي چې ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون یعنې خدای پاک هغوی سره دی چې د بدۍ نه پرهیز کوي ورسره نیکۍ هم کوي دا ښه یاد لرئ چې صرف د بدۍ نه پرهیز کول څه د خوبۍ خبره نه ده تر څو چې ورسره نیکۍ هم نه وي ډېر خلک به داسې وي چې هغوی به چې زنا نه وي کړي څوک به وژلي نه وي غلا به نه وي کړي ډاکه به نه وي اچولي او باوجود له دې هم د خدای په لاره کې به څه د صدق او د وفا نمونه هغوی نه وي ښودلی یا د انسانانو څخه خدمت به یې نه وي کړی او دغه شان به څه نیکي هغوی نه وي کړي نو جاهل به وي هغه تن چې دغه خبرې وړاندې کړي چې په دې باندې په نیکوکارانو کې داخلېدی شي ځکه چې دا خو بدې لارې دي بدې طریقې دي صرف په دې دومره خیال په اولیاء الله کې د څوک نه داخلېږي چې څوک په بده لاره روان وي فرمایي چې غلا او خیانت کوونکي او په بده لاره روان رشوت چې څوک اخلي هغوی لپاره د خدای پاک عادت هم دا دی چې هغوی له دې دنیا کې سزا ورکړی شي هغوی نه مري تر څو چې ورته سزا نه ورکړی شوې نو یاد لرئ چې صرف د دومره خبرې نامه نیکي نه ده تقوا ادنا مرتبه ده د دې مثال خو داسې دی لکه چې یو لوښی ډېر ښه صفا کړی شي چې هغې کې د ډېر د اعلی درجې د خوراک به اچولی کېږي خو که یو لوښی صفا کړی شي خو پکې خوراک څه ونه اچولی شي نو آیا په دې باندې خېټه مړېدی شي بیخي نه نو هغه خالي لوښی څوک په خوراک مړولی نه شي نو دغه شان تقوا هم ګڼئ چې تقوا څه دی نفس اماره تقوا دې ته وایي چې د نفس اماره چې کوم لوښي دی هغه دې صفا کړی شي نو چې لوښي صفا کړی شي نو بیا په هغې کې د نیکو عملونو خوراک هم اچول پکار دی او بیا دغه اصل څیز دی چې د خدای پاک قرب انسان ته ترلاسه کېږي او د هغه رضا ورته ترلاسه کېږي او په لو
بدو کارونو کې یوه چې کومه بدي ده نو هغه دروغ دی او دې نه د بچ کېدو طرف ته مسیح موعود علیه السلام په یو موقع پام ګرځولو نو فرمایلی دي چې ما غور کړی دی چې په قرآن شریف کې په زرګاو حکمونه دي چې پابندي نه کېږي وړو وړو خبرو کې خلاف ورزي کېږي ان تر دې کتلی کېږي چې ځینې دوکانداران دروغ وایي او ځینې خو مسالهدار دروغونه وایي حالانکه خدای پاک دروغ رد سره یو ځای ایښی خو ډېر خلک لیدلی شوي دي چې هغوی په خبرو کې رنګامیزي چې ونه کړي نو چې حالات بیانوي نو رنګامیزي به پکې خامخا کوي او دې نه منع کېږي او داسې ګناه نه ګڼي او د ټوکو په تور دروغ وایي انسان صدیق نشي بللی کېدی تر څو چې د دروغو د ټولو شعبو نه د پرهیز ونه کړي او بل یو اعلی خلق د پرده پوشی دی چې صرف خلق نه دی بلکې په دې انسان ډېر د جګړو او د فسادونو نه بچ شي او دنیا هم بچ کړي نو دغه خبره حضرت مسیح اسلام فرمایي چې زه دا ګورم چې په جومات کې یو بل سره جګړې ډېرې وي په وړه وړه خبره په وړه وړه جنګ بیا یو بل په عزت باندې د یو بل په عزت حملې شروع شي لږ شی د معمولي خفګان وي بیا هغه زیاتېږي او تر دې ورسي چې د یو بل په عزت حمله شروع شي او خپل ورور سره جګړې کېږي دا یو ډېر نامناسب حرکت دی فرمایي چې دا نه دي کېدل پکار بلکې که یو د خپلې غلطۍ اعتراف وکړي نو دې کې څه حرج دی په جنګ دي یو دې ومني او صلح لپاره فرمایي چې ځینې کسان وي چې په وړه وړه خبره د بل د ذلت اقرار نه بغیر نه پاتې کېږي دغو خبرو نه پرهیز لازمي دی د خدای پاک نامه ستار ده بیا دوی ولې په خپل ورور رحم نه کوي او د عفو د پرده پوشۍ نه کار نه اخلي فرمایي چې د خپل ورور پرده پوشي دې وکړي او د هغه په عزت او په آبرو دې حمله نه کوي فرمایي چې یو وړوکي شان کتاب وایي کې دا لیکلي کتلي و چې یو باچا و چې قرآن به یې لیکلو نو یو ملا ورته و چې دا آیت د غلط لیکلی دی نو باچا ما وخت د هغه آیت نه دایره تاوه کړه چې دا به کټ کړی شي کله چې بیا هغه مولا لاړو نو هغه دایره یې دلته نه ورانه کړه نو باچا نه چې تپوس وکړی چې داسې ته ولې وکړه نو هغه و چې اصل کې غلطي دا مولا وه چې زما اصلاح له راغلی و هغه په غلط و خو ما هغه وخت دایره دې لپاره راکړه کله چې د هغه دلجویي دې وشي او د هغه په زړه کې شرمنده نه شي چې هغې سره که ما بحث کړی نو هغه پرې شرمنده شوی نو فرمایي چې دا د رعونت جرړه ده او بیماري ده چې د بل تن خطا دی یا قصور د ونیوی شي او د هغې اشتهار د جوړ کړی شي په داسې کارونو نفس خرابېږي دې نه پرهیز پکار دی نو دا ټولې خبرې په تقوا کې داخلي دي او اندروني او په بیروني امورو کې چې څوک تقوا نه کار اخلي هغه په فرشتو کې داخلېږي ځکه چې هغې کې سرکشي بیا باقي نه وي فرمایي چې تقوا خپله کې تقوا ترلاسه کوي ځکه چې د تقوا نه پس د خدای پاک برکتونه راځي متقي د دنیا د بلاوونو نه بچ کړی کېږي خدای پاک د هغوی پرده پوش شي تر څو چې دا طریقه خپله نه کړي شي نو هېڅ فایده نشته داسې خلک زما د بیت نه هېڅ فایده نشي ترلاسه کولی فایده به کېږي نو څنګه چې یو ظلم خو پکې هم پاتې و کوم هغه جوش رعونت کبر عجب ریاکاري او زر غوسه کېدل پاتې دي چې کم په نورو کې دي نو بیا فرق څه دی فرمایي سعید که یو وي نو هغه که ټول کلي کې وي او یو وي نو خلک به د کرامت په شان د هغه نه متاثره کېږي نیک انسان چې د خدای پاک نه په ویره نیکي خپلوي نو هغه کې یو رباني روب وي چې په زړونو کې پرېوځي چې دا باخدای دی دا یو بالکل رښتیا خبره ده چې څوک د خدای پاک له طرفه راځي خدای پاک د خپل د عظمت نه هغه لم برخه ورکوي عمده طریقه د نیکبختۍ ده فرمایي چې یاد لري چې په وړو وړو خبرو کې رونه ازارول دا سمه خبره نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ټول اخلاق راجمه وو هغوی دا به خدای پاک د آخري نمونې په طور د هغوی اخلاق کم کړي دي څومره چې د دنیا اخلاق دي هغه په هغوی کې ختم شوي دي فرمایي چې هغوی نمونه دي هر چا لپاره نو که دا وخت هم کوم هغه درندګي په تاسو کې پاتې ده نو بیا سخت افسوس دی او کم نصیبي ده
رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره د بیعت داو لري د هغوی د غلام سره د بیعت داو لري نو بیا خپل اخلاق به اعلی کوئ که موږ بیا هم همغه شان پاتې شو د یو بل د یو بل خپې راکاږو او درندګي هم پاتې وي یو بل د نقصان رسولو کوشش کوو نو دا سخت د افسوس خبره ده او کم نصیبي ده فرمایي چې په نورو باندې عیبونه مه لګوي ځکه چې ځینې وخت انسان په بل عیب لګوي او په خپله پکې ګرفتاره شي که هغه عیب په هغې کې نشته خو که هغه عیب په هغې کې په رښتیا وي نو بیا معامله خدای پاک سره ده د هغه فرمایي چې د ډېرو خلکو دا عادت وي چې هغه په خپلو وروڼو باندې ناپاکه الزام فوراً ولګوي نو دغه خبرو نه پرهیز کوئ انسانانو له فایده ورکوئ خپلو وروڼو سره همدردي او ګاونډیانو سره نیک سلوک کوئ وروڼو سره نیک معاشرت کوئ او ټولو نه مخکې د شرک نه ځان ساتئ ځکه چې دا د تقوا ابتدایي خښته ده د خپل ورور غلطي چې وګورئ نو څه طریقه خپلول پکار ده د دې نور وضاحت هغوی فرمایي چې صلاح تقوا او نیکبختي او اخلاقي حالت سمول پکار دی فرمایي چې ماته د خپل جماعت دا یو ډېر لوی غم دی چې لا تر اوسه دا خلک یو بل سره په وړه خبره د یو بل نه تنګ شي په عام مجلس کې چاته کم عقل ویلم یو ډېره لویه غلطي ده که خپل ورور کې څه غلطي وګورئ نو د هغه لپاره دعا کوئ چې خدای پاک یې بچ کړي دا نه چې د هغه منادي شروع کړئ د چا زوی چې په بده لاره وي نو هغه څوک فوراً نه ضایع کوي بلکې یو ګوټ ته یې بوځي او پوهېږي چې دا یو بد کار دی دې نه منې شه نو لکه څنګه چې په رفق او په حلم او په نرمۍ خپل اولاد سره معامله کوي نو هماغه شان د خپلو وروڼو سره هم کوئ د چا چې اخلاق ښه نه دي نو ماته د هغه د ایمان خطره ده چې په هغه کې ځکه چې په هغې کې د کبر یو جره ده که خدای پاک ته ناراضي نه شو نو دا برباد شوی دی بیا نو څه چې د هغه د خپل د اخلاقي حالت دا حل دی نو هغه ته بیا نورو ته د وینا بیا څه حق هغه لري فرمایي چې خدای پاک فرمایي چې خپل نفس هیروئ او د نورو عیبونه ته مه ګورئ بلکې پکار دی چې خپلو عیبونو ته ګورئ ځکه چې په خپله خو د دغو خبرو پابند نه وي نو ځکه آخر بیا د لم تقولون ما لا تفعلون مصداق شي بیا څوک چې مغضوب الغضب وي او نو هغه د غلبې او د نصرت نه محرومه وي د مدد نه محرومه وي څوک چې زر غوسه کېږي دې باره کې هغوی بیانوي چې یاد لري چې کم تن سختي کوي او غوسه کېږي نو د هغه د خولې نه د معرفت او د حکمت خبرې بیخي نشي راوتې هغه زړه د حکمت د خبرو نه محرومه کړی شي چې د خپل مقابل مخې ته زر غوسه شي او د پوچه خوله خوځوي او بېواکه چې کومه خوله وي نو هغه د لطایفو د چینې نه بې نصیبه او محرومه شي غضب او حکمت غصه او حکمت دواړه یو ځای کېدی نه شي څوک چې مغلوب الغضب وي مغلوب الغضب د غلبې او د نصرت نه محرومه وي او څوک چې مغلوب الغضب وي د هغه عقل کم وي او پوهه یې هم کمه وي څوک چې زر غوسه کېږي د هغه عقل ختم شي هغه ته په یو میدان کې هېڅ چېرې غلبه او نصرت نه ورکړی کېږي فرمایي چې غوسه نیم لیونتوب دی او دا چې کله زیات شي نو پوره لیونتوب ترې نه جوړېدی شي فرمایي چې زموږ جومات ته پکار دی چې څومره چې د نه کولو کارونه دي هغې نه د ځان ساتي هغې نه د لرې اوسي او هغه خاق چې د خپلې ونې سره رښتونی تعلق نه لري نو هغه بیا بې میوې پاتې شي نو ګوري که تاسو هم زموږ په اصل مقصد پوه نه شوئ او په ټولو شرطونو باندې عمل مونه کوو نو په کومو شرطونو چې بیعت کړی دی نو د هغو لفظونو تاسو بیا څنګه وارثان کېدی شي چې کوم خدای پاک مال را کړی دی خدای د پاک چې کوم لفظونه دي د هغې نه برخه اخیستو لپاره د هغوی د دعاګانو نه د رسول اسلام د دعاګانو نه فیض اخیستو لپاره د دغو حالتونو د بدلولو ضرورت دی که په چا کې بد عادتونه شته نو دلته هم جلسې له ډېر خلک راغلي دي نو که مسیح موعود علیه السلام د دعاګانو نه دې لپاره راغلي چې د مسیح اسلام دعاګانو نه برخه واخلي خو په عملي حالت یې ښه نه دی نو دعاګانو نه برخه بیا څنګه میلاویږي دا هغوی په خپله فرمایلي دي د غوسې په ځای
کم قسم حالت د یو مؤمن په کار دی دې باره کې هغوی فرمایي چې داسې په کار نه دی چې ستاسو د دا وخت غوسرې څه خرابي پیدا کړي چې ټوله سلسله د پې بیا بدنامه شي داسې مقدمات پې جوړه شي چې ټولو ته پې بیا تشویش وي دلته چې هم جلسه خلک راځي نو ځینې هلکان وي چې جګړې کوي او زاړه خفګانونه راوړي وي ځان سره نو په دې سلسله بدنامېږي چې کله دا خبرې بهر وځي نو فرمایي چې ټولو نبیانو ته کنځلې شوي دي او دا د انبیاو ورثه ده نو دې نه موږ څنګه محرومه پاتې کېدی شو موږ ته هم خلک کنځلې کوي خو داسې جوړ شي لکه چې مسلوب الغضب یې ستاسو چې کوم د غضب قوت دی هغه تاسو له ورکړی شوی نه دی نو د پردو لپاره هم دا فرمایي چې که پردي تاسو ته کنځلې کوي نو الله هم تاسو خپل غوسه ختموي خو په یو بل سره خدا حالت تاسو بالکل په کار نه دی چې وي چې د یو غوسې یو بل لپاره اظهار کوئ فرمایي که لږه تاریخي هم پته تاسو کې شته که د تاریخي لږه برخه هم شته دی نور به نه راځي نور او ظلمت جمع کېدی نه شي چې کله نور راشي بیا به ظلمت پاتې نه وي تاسو خپل ټول قوتونه په پوره طور د خدای پاک په فرمانبردارۍ کې ولګوئ کومه کمي چې په قوت کې وي نو هغه د هغه پان والا په شان دی ولټوي او لرې کوي لکه کوم چې ګنده پانونه لټوي او لرې کوي او خپل د ټولو اعضاو اصلاح وکړي دا نه چې نیکي کوئ او نیکۍ سره بدي ګډه کوي توبه کوئ استغفار کوئ هر وخت د دعا نه کار اخلي فرمایي چې زموږ د غالبېدو ذرایع چې وسیلې چې کومې دي هغه استغفار توبه د دینی علومو نه واقفیت د خدای پاک عظمت د نظر وړاندې ساتل او د 5 وخته مونځونه کول دی نماز مونځ د دعا د قبولیت کنجي ده چې کله تاسو مونځ کوئ نو په هغې کې دعا کوئ او غفلت مه کوئ او د هرې بدۍ نه که هغه د خدای پاک حقونو باره کې ده که د بندګانو حقوق باره کې ځان ته نه ساتي خدای پاک دې موږ له توفیق راکړي چې موږ دا معیارونه ترلاسه کړو او د هغوی بیت ته چې راغلي یو نو د هغوی د بیت چې کوم مقصد دی په هغې باندې د ځان پوه کړو او د ټولو صلاحیتونو استعدادونو په استعمال دا خبرې حقونه پوره کړو او د دنیا هم د دغه حقیقت نه خبر کړو د جلسې په ورځو کې د دغې خبرې هم خیال ساتئ چې خوا دخوا ګرځېدو په ځای د جلسې په پروګرامونو کې شامل شي ټول تقریرونه واورئ هر تقریر په څه نه څرنګ د علمي او اعتقادي او د روحاني ترقۍ ذریعې جوړېږي د تربیت شعبې دا خبرې یقیني کړي چې د بغیر د جایز وجې د خلک اخوا دخوا ګرځېدو په ځای د جلسهګاه کې کښېني او جلسه اورېدو له راغلي نو دې کوشش هم کوي همدغه شان ټول چې کوم د شاملین دي هغوی د چې کوم ډیوټۍ ورکوي هغوی سره د هم مکمل تعارف وکړي په پارکینګ کې هم سکیننګ په وخت هم ځینې وخت اوږد اوږد کتارونه جوړ شي نو روټۍ په وخت هم ځینې مشکلات پیښیږي دغه شان په غسلخانو کې هم هلته که د صفایي ضرورتونه په خپله خیال ساتئ دا مه ګورئ چې صفایي والا شته نو صفایي به وکړي په خپله د صفایي خیال ساتئ د صفایي نظافت هم د ایمان حصه ده همدغه شان چې کوم کارکوونکي دي چې ډیوټي ورکوي هغوی ته هم خوش اخلاقۍ نه کار اخیستل پکار د هر چا سره کم چې حالات وي نو کارکوونکي ورته هلکان دي که جنۍ کې دي داسې اخلاق نه دي ښودل پکار چې غلط اثر غورځوي همیشه په خندا او په خوشحالۍ خدمت کوي چې څنګه هم حالات وي او په خاص طور چې کوم شاملین دي او ډیوټۍ والا دي هغوی د خیال ساتي په خپل ماحول د نظر ساتي او په جوړ نظر د ساتي او د سکیورټي لپاره دا ډېر ضروري څیز وي او د نن سبا حالاتو کې په خاص طور دا ډېر ضروري او د ټولو نه زیات په دغه ورځو کې په دعاګانو او د خدای پاک په ذکر زیات زور ورکوئ او په دې کې وخت تېروئ ځان لپاره هم دعاګانې کوئ جومات لپاره هم دعاګانې کوئ د مسلمان امت لپاره هم دعاګانې کوي چې خدای پاک کوي چې د خدای پاک د دوی له عقل ورکړي دوی د زمانې امام وپېژني او په عمومي طور دنیا لپاره هم دعاګانې کوي چې د کومې تباهۍ طرف ته دا روانه د خدای پاک دی دغه تباهۍ نه دا بچ کړي او عقل او پوهه دې ورله ورکړي چې دوی د خدای پاک چې دوی د هغه خلک جوړ شي چې الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر